وابي صاحب ستا نوم څه دی؟ ما نوم سید جانزیب. سید جانزیب صاحب غیر مقلد اهل حدیث دی. اوس به ګپ لګو ښه، اوس فارغ شوم. اهل حدیث صاحب اهل حدیث صاحب یو تپوس د کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازه چې کېده نو په کومې طریقې سره شی وه؟ اول سب کې څوک ولاړو؟ جنازې طریقه راته لګوئ شابسي. ځکه د امام ابو حنیفه صاحب جنازه رسته ده او د نبی علیه السلام جنازه ټول نه اول ده. د اخر راته ووایه شابسي غیر مقلد اهل حدیث صاحب. درځي نه درځي چې ټلیفون دی که نو څه کې خبرې به زما نه اوري. د الله بنده اهل حدیث جانزیب سید جانزیب شاه صاحب وایا نه درځي. ښځه دا وایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنازه چا کړو؟ په اول سب کې څوک ولاړو؟ شابسي اهل حدیث صاحب سید جانزیب شاه صاحب. جی 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 نو زمان خو به جواب راکې که نه چې ټلیفون دی وکړو نو ما تاته خو په طریقه به راسره مزدار خوږې خوږې خبرې به کې. اوس دا راته وایه ته د امام ابو حنیفه صاحب د جنازې تپوس کې جنازې چا کړې وه؟ جنازه څنګه وه؟ زه تا تپوس کوم د نبي علیه السلام جنازه څنګه وه؟ ابوبکر صدیق صاحب جنازه څنګه وه؟ عمر فاروق صاحب جنازه څنګه وه؟ د الله بنده اول خو هغه خلک د امام ابو حنیفه صاحب خو وروستو دي. نو چې ټلیفون دی که نو خبرې خو به زما مورې کنه. دا خو به نه چې ټلیفون تا کړې به تا ته غوږ د مو ته به خالي اورېدل کې. سمه خبره ده. نو ګوره ته کم از کم جواب راکړه. دا ښه خبر نه ته خو اهل حدیث یې که نه. اهل حدیث خو دې ته وایي چې هغه به مسلې جواب په حدیث سره ورکولي. جواب راکړه جواب راکړه. نو مونږ خو ګوره اهل حدیث نه یو. مونږ خو الحمدلله اهل تقلید د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد یم ځکه نه. او ته اهل حدیث نو دا راته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام جنازه چا کړې په کومې طریقې سره کړې؟ اول سب کې څوک ولاړو؟ درځي صفا وایې نه راځي. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنازه چا کړې وه؟ صفا ووایه. اول سب کې څوک ولاړو؟ جنازه څنګه وه؟ جواب درځي ووایه. که د جنازې دا خبرې تاله نه درځي خیر دی دنم یو تپوس کې یو سړی مجتهد نه دی که نه. خبر اوره یو سړی چې دی کړ لکه مثال هغه په قرآن او حدیث باندې نه پیږي لکه عام سړی د سر قرآن په ناظرم نه دی ویلی که نه. او دې سړي ته مسله پیښو شي دی به مسله د چا نه زده کوي وایه. جواب راته راکړه. بس پرېږده ځه ځغلولې پرېږده دا ګز او دا میدان. جواب راکړه. یو سړی په قرآن سنت باندې په خپل نه پیږي عمل په دین باندې څنګه کوي؟ شابه جواب راکړه. سوال ما کړی الله بنده دا خو زما ټلیفون اوس تا ټلیفون وکړي زما جواب پته نه راکړي. ته څنګه اهل حدیث یې؟ اهل حدیث دی ته خالي سوال کوي او جواب راکړه. زه دې ګورم شابه ته وایې والله اعلم ما ته پته نشته. بس سمه خبر ما جواب درکړې د امام ابو حنیفه صاحب جنازه چا کړې په کومې طریقې؟ مې والله اعلم. تا وې دې نه ښایسته جواب به نشته بس مې جواب وشو. اوس ته وایه د نبی علیه السلام جنازه جواب، ابوبکر صدیق صاحب جنازه جواب، عمر فاروق صاحب جنازه جواب، عثمان غنی رضی الله عنه جنازه جواب. دا درځي کنه درځي صفا او یا دا نه راځي. یو تاسو به دا نه بل کو یو سړی په قرآن سنت باندې په خپل نه پیږي دی په دین باندې عمل څنګه کوي؟ شابه نر بچي جواب راکړه. اهل حدیث سید جانزیب شاه صاحب ګوره ماته ته آیات ګوره مور پریدا جواب راکړه. دا یما سره جنازه والله عالم کنه بس صحیح ده کنه والله عالم. جواب می درکړه. دا جواب شو ستراته وایا چې دا یو سړی غیر عالم دی په دین باندې نه پیږي مجتهد نه دی. دی ټلیفون مکټ کاوه کنه دا خو ستاسو کار نه دی. ولې کټ کې دا الله بندا تا ډېر خلک غلول دي. ولې کټ کې دغه غلول مطلب ساده وي چې لکه ټلیفون وته کټ کې مهندس محترم دا ټلیفون دی ولې کټ کو؟ تا ټلیفون دی ولې کټ کو؟ ټینشن مله نه ټلیفون دی ولې راته کټ کو؟ ګوره تا و ډېره غټه دعوا وکړه چې تا ډېر خلک غلولي دي کنه ډېر ملجان دي غلولي دي او ټلیفون ماته کټ کې نو ستاسو غلول مطلب بیا سشتا خو تا دروغ وي. باندې چیرته دی ته پرېږده جواب نه شي کولی پرېږده کنه. نه یو سړی چې غیر مجتهد دی او دی په دین باندې نه پیږي دی به عمل په دین باندې څنګه کوي؟ شاباسي اهل حدیث دا یو جواب راکړه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د چا نه به تپوس کوئ؟ آیات غلط مو وای لا علمون نه دی لا تعلمون. لا تعلمون مې خیر دی. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شاباش خیرات خو ډېر ښکلی دی. الحمدلله موږ ستاسو بچان وابیان نه یو.
الحمدلله. فاسالوهم لګه ترجمه راته وکړه، لږ د دې وضاحت وکړه چې دې کې غیر مجتهد راپاس او د مجتهد تقلید بقیدا راته لګ وایا. یما صاحب په څه وجه او یا کنه د الله بندنو دا کار نه دی کنه، دا راته وایا یو سړی په دین نه پیږي دی به د عالم پسې دي تاوي چې پسې بزي. اوس وایا کنه فاسالو آیت خو دی وي او د آیت راته د آیت راته دې مسلې سره برابر کنه نه درځي. سید جانزیب شاه صاحب کوم مسلې سره قرآن سنت باندې سړی نه پیږي تاوی چې عالم نه به تپوس کوي. آیت دی فاسالو لګ راته په دې آیت سره مطابقت پیښ کنه. څنګه مطابقت کم ځای کې مشکل نه تو وایا کنه تو وایا فاسالو هل ذکر ان کنتم لا تعلمون. څه مطلب چې سړی په قرآن سنت باندې نه پیږي دی بچا پسې زی دی به عالم پسې زی عالم پسې بزي د عالم تابعداري ومنله. نو د عالم تابعداري د عالم غیر مجتهد ته وایي کنه مجتهد ته وایي مجتهد ته وایي. نو چې مجتهد ته وي د مجتهد تابعداري خو تقلید شو د الله بنده ته خو یو خوا تقلید نه انکار کې دلیل د تقلید پیش کې ته سوچ واکنه څنګه تقلید خو د زناورو صفات دی کنه. استغفر الله. موجه صاحب خدای راته وایي کنه ما خبره خو دا غیر مجتهد چې دی عالم نه خبره تپوس وکړو او د عالم دا خبره دی غیر مجتهد او منلا دی ته تاسو سو وایي دې ته مونږ استهزاء من علم العالم وایو. سو وایي استهزاء من علم العالم د عالم د علم نه نوړه اخیستل. استهزاء من علم العالم دا الله بنده دا استهزاء وټو کو ته وایي. استهزاء نه خیم استغفر الله استغفر الله. استهزاء من علم العالم دا غتا د عالم د علم نه ټوکې اخیستل دا تاسو استغفر الله علی حدیث سید جانجیب شاه صاحب نه ده کنه په خبرې عبارت باندې ځان پوي کزل غلط دی کنه غلط دی دا خبر ریکارډ کې راځي غلط وای تو وایا تاوی استهزاء من علم العالم. استهزاء من علم العالم د عالم د علم نه نوړه اخیستل. دا تا پښتو کې خو الفاظ ګورسه غلط دي خفه نشي عربی کې د الفاظ بالکل غلط دي خفه نشي. ولی غلط دي ټولي استهزاء څه ته وایي کټ نه کی کټ کې باندې ګوري استهزاء څه ته وایي. وخت خو دې ټلیفون ما کړی بیا دراته کټ کو اوس ګوري کټ کې باندې ما کړی دی او استهزاء څه ته وایي. الله يستهزئ بهم وایا الله يستهزئ بهم استهزاء او د ها سره د کمکله ته خو تاسو وی الله بنده ریکارډ کې راځي استهزاء دی استهزاء ما ته واښه استهزاء مې نه دی ویلي څه دی وی استهزاء من علم العالم استهزاء. نو دا الله بنده بیا غلط وی کنه الفاظ ټیکوه کنه زه به د الفاظم ټیکوم نو څه به تاسو ز ټیکوم خدای دې فیکا تو اسماله جواب دا راته وایا دا د استهزاء من علم العالم د عالم د علم نتاوی لکه نوړې اخیستل. نو عالم چې دا مسله بیان کی دا غیر عالم به منی کنه به منی ولی به نه منی به. نو دی عالم چې دا مسله بیان کا د دې عالم دی خبره منلو تویل شي تقلید. دا چا وایم دا تاسو زوی ما مونږ ته تقلید وای تو ته سوي تقلید خو د جناورو صفات دی. د جناورو د انسانانو پرېږده دا راته وي تو ته سوي تو ته سوي تو ته سوي ولل قلاید سمانا قلاید ولل قلاید سمانا تقلید کول د قلاید د جناورو صفات دی کنه جناور څه دی. استغفر الله. نو دا خو ستا علم دی کنه ګوره قلاد تقلید د قلادی نه دی پیږي. قلادت دوه قسمه ده د قلادی یو نسبت د بنده سره دی او د قلادی یو نسبت د حیوان او د غیر ذی عقل سره دی. چې غیر ذی عقل سره تعلق را چې هغه طبيعه پښتو کې مونږ بل نوملو او چې ذوی العقول سره د هغه مناسبت او نسبت را چې هغه مطابق بل نوملو خدا خو ستا جهل باندې بنا دي کنه. قلاید معنا وکه ولل قلاید سما ولل قلاید هغه ساروی چې هغه ته پټه اچولې شي وي شاباش فاجعه قرآن ثابت شو ساروی مسله ده کنه خپل د ساروی ته پټه ده ساروی او المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها بارک چر جن استعارت من اسماء قلادتن استعارت سما چې المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د خپل خور اسماء قلاده را واخستال ته قلاده ستوي معنا استعارت معنا وکړه دا الله بند پغاریت باندې پسوال باندې راقستل بغیر اجرت راقستل. شاباش خور او امانت دا خور نه امانت نو د الله بند عاریت او عاریت سما ته امانت او عاریت کې فرق نشي کولای. اهل حدیث چې استغفر الله چې معنا اس یو خبره کومه
ته چې اهل حدیث او غیر مقلد شوي کنه نو تاسو خو علم هم نشته، ته په کومه سیز باندې وابي شوي؟ علم ته پیژنې نه خو تا نه تپوس کوم، تو اوس په امانت او په استعاره او تو په عاریت کې او په امانت کې فرق نشي کولی. ته د کوم اهل حدیث وي؟ خو د شیخ الحدیث شهید حسن جان شهید رحمت الله علیه د وینا مطابق یو خسته خبره درته کوم چې ستا په علم کې اضافه راشي. شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه به فرمایل وی چرتم عالم او اخیار سړی وابي کیږي نه، وای د جهان چې کم عقل سړی وي هغه سړی به وابي کیږي او د هغې مصداق ننتي. خدا راته ووایه دې حدیث په مسلم شریف کې راغلی چې ام المؤمنین د خپلې خور نه په عاریت باندې قلاده راواخیستله او قلاده چې د هغه هار ته ویل شي چې انسان اچوي. نو ګوره قلادې نسبت انسان ام المؤمنین ته وشو، دلته معنا د هار ده، دلته معنا د هار ده. واشه صبر وکړه، صبر وکړه کنه خدای دې پیکا. ګوره هلته ام المؤمنین عاریت باندې د خور نه قلاده راواخیستله، تا معنا تاوی تقلید په معنا د پټې د حیواناتو راځي. دلته د را سره دا اومنه چې دا تقلید یوازې قلاده او د زناورو پټې ته نه وي، دا د انسانانو هار ته ویلی شي او دا د تا ته معلومه وي چې تا ته یوه معنا معلومه او بله نه ته معلومه. اهل حدیث صاحب مولوي صاحب ته چې دا کوم حدیث پیش کوي د عایشې رضی الله تعالی عنها صحیح شو، زستانه دا تپوس کوم چې ته د ښځو تقلیدي کوئ او که د نرانو؟ ته زما په خبره پوه نه شو، څنګه ستا په خبره؟ زما په خبره په دې طریقه پوه نه شي، تا وی چې دا تقلید د حیواناتو صفت دی. ما ستا دا خبره غلطه ثابت کړه. صبر خبره وره کنه، خبره وره کنه، تا ته ما دا خبره ستا غلطه ثابت کړه چې تقلید دا د حیواناتو صفت نه دی. د تمی باغی باندې یو حدیث پیش کړ چې خبره ووره کنه د الله بنده خدای درته هدایت وکړه، خبره ووره کنه الله درته هدایت وکړه. الته تا ته ما وی چې ولل قلائد د حیواناتو سره التمانه خبره ووره کنه، خبره ووره کنه سپکې موایه کنه بیا ته زمیم غوري زګور ډیر سي د سړی ما که زمونږ د علماء بیزتی کې نو استاد علماء بګورزه جامع وباسم پدې پیږي نه خدا درته ویم ته مفتی ندیم ته کباړي خدا درته وی چې هغه سیمپل درته لګم چې سبب غوري ما ته ټلیفون سکه چې غلطي بم نه کیږي په پښتو کې درته ویم په انسانيت را سره خبرې کوه خمزیداری ما تا نه ګوره تا توی چې تقلید د حیوان صفت ته ما د توی دروغ دی وی ما درته وی ان استعارت من اسماء قلادتن ام المؤمنین د خپل خور نه قلاده را واقعستله د خپل خور نه قلاده را واقعسته هغه تقلید قلاده هار ته ویل شي. ګوره چې انسان ته نسبت شي انسان ته نسبت شي هغه ته هار ویل شي او خبر اوره او کله تقلید نسبت حیوان ته شي الته په معنا د پټه باندې راځي. نو ګوره دا خبره ته معلومه چې تا کوم خبره وکړه چې تقلید یوازې د حیواناتو صفت دی، دا قلاده او دا تقلید یوازې حیوان پورې خاصمات ته دا خبره ستا غلطه ده. تا ته ما لنډو کې وی مختصرا غیر عالم د مجتهد تابعداري کوي او غیر عالم د مجتهد نه د مسلې پوښتنه وکړه او د مجتهد ولا مسله بیان کړه، د غیر عالم دا خبره اومنله تو ورته سوي شاباسي سید جان زیب شاه وابي سے ما ته د قلائد ترجمه وکړه او هو 50 پیسې څوک نه کی یو سوال جواب چې مې در کې دوباره پوښتنه مو کټیم راته خرابې بس پرې خبره وره تا ته مو چې غیر عالم د مجتهد اهل الذکر اولا مصداق مجتهد دی اهل کوابی دا ولی کټ کې دا الله بنده تا خو جما مولیان تختول دي کنه نه سید جان زیب شاه غیر مقلد اهل حدث سے تا خو په خپل باندې چې ما بلا مولیان تختول دي ورګه است چرته تختی چرته دا الله تختی چرته تختی چرته تختی چرته جنازه وخایزه ته نبی علیہ السلام جنازه چا کړو دا سوال شته کې نبی علیہ السلام جنازه چا کړو والله اعلم. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جنازه چا کړو والله اعلم. تو وایو نبی علیہ السلام جنازه چا کړو ته د امام سره جنازه ته جواب ودی نه راځي ولی والله ولا مې ته نه دا جواب نه وختي خو دې خسته جواب دکړي خبره پر ریکارډ راغلی څه شي چې والله زه خو د دې عالم نیم چې خامخامات اعدام معلومه چې امام ابو حنیفه صاحب جنازه چا کړی و خو ته مسلمان نه د نبی علیہ السلام جنازه چا کړی تو وایا د نبی علیہ السلام جنازه په جمع شوې ده په جمع سره چا کړی ول سب کې څوک ول جنازه چا کوله څنګه جنازه چا کوله
صحابه کرام وڅوک کم صحابي کولا په مصالح کم سړی ولاړو صدا خپل د امام سره جواب راکړي دا ذکر دی جان جیب شاه صاحب سید جان جیب شاه صاحب دا حال دی کنه بچو دا سید جان جیب شاه صاحب ته ډېر لوی سړی تا خو بلا مولیان تختولې دي کنه بالکل غیر عالم د عالم خبره نه عالم نه د مسلې تاسو کو او د عالم جواب ورکو د غیر عالم د دی عالم خبره او من لا دي تسوي وای وابي ګورم مفتي صاحب ما بری رمړه مفتي صاحب اوس په جواب راکړه ټیم مزه کو کنه ټیم مزه کو کنه کله کوم څه تاسو د نکوم جواب راکا اهل حدیث سے تقوا اهل حدیث کنه تولي جواب دا راته وای ته اهل حدیث کنه نو حدیث خو بلا قسمه ته پکې کم حدیث والے صبر وکم ته حدیث حسن والے حدیث صحیح والے کہ حدیث ضعیف والے کہ حدیث موضوعی والے کہ حدیث شاذ والے کہ منکر دی کہ کم حدیث والے اهل الحدیث کم حدیث والے تاولي دا ټول پرې شي تاولي دا ټول پرې مفتي صاحب اځ تاره تاسو کوم سید جان دیو شاه صاحب کنا اهل حدیث کم یوي ته کم اهل حدیث اهل حدیث صحیح اهل حدیث حسن اهل حدیث ضعیف که اهل حدیث موضوعی وایا ټلیفون پر راته نه باندې ښا یار زه ته داریانی مې ته څنګه عجیب خلک یا څنګه مونږ خو عجیب په دې چې وابي لکه نه ټینګ کو کنه وابي بیا منډه وای خو لکه جواب نشي کولی تا هم یو تاسو کې چې سړی په دین نه پیګو د عالم نه تاسو کې جواب ورکړي عالم د دې عالم دی خبره منول ته بسوي ته جواب نه کې خدای دي ا درګي مو یاد ده درګي صرف پکې سپوري ویلې شي نو دغه دی حال یا الله درګي مو یاد ده اسی ته وابي شوی والدار ته لګوایا سماته وګونی نه خو ته وابي شي په سبا نه کجور مجور چا در کړی وي چې ډالر ریالونه چا در کړو یا مثال چا تحفه مقدر کړی وا یا مثال طلاق ثلاثه د خپل کوروال لور کړو غیده ته چې سم نشته راځه پدی وابي شو ولي وابي شو سو وجه یاره ګورم چې ساته تعالی خو صدر جیم نه کنه کې ز تعالی جواب نه درکوم کم جواب چې در نکم د ما ساده جنازه نو تا هم بل جواب نه درا کړ خو ما بیا هم تا سره خبره مخ کې بوته نبی علی السلام جنازه چا کړو ځکه اول جنازه خو د نبی علی السلام ده بیا د ابوبکر صدیق صاحب بیا د عمر فاروق صاحب ده د عثمان صاحب ده حضرت علی صاحب ده هغه نه بعد بیا تابعین دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تابعی دا جنازه چا کړو به ترستو بیا شي اول خو د اولنو خبرو کنه در جواب نه درځي نه درځي جواب نه درځي نبی علیہ السلام جنازه چا کړو جواب نه درځي دا وستا حال دا وستا حقیقت حضرتدار او ته وای کنه بل مسله خبر اوره یو سړی دی کنه جمعه تراغي څنګه جمعه تراغي مسجد ته چې وی قتل په جمعه کې جمع ولاړه ده او دا خلک د یو امام مقلدین دي دا امام هم د مقلد د امام ابو حنیفه صاحب دا مقتدیم دي اوس دا سړی چې راغی دی جمع له دی به جمع ته حاضری کی کنه دی بزان لمونځ کی دا چرته دی دا واقعا او دا الله بنده زمون جمعات کې مثال جمع ولاړ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد او مقتدیم دی خبره وره کنه او یو وابي په لار باندې را روان دي دی به جمع کې شریکیږي او کنه دی بزان لمونځ کی چرته شتا کې ته خپل ګیډ نه وای مسالې ډیری دي الله بنده ته په لار روان خبره وره پلار باندې روان یو جمعات کې د حناف جمع ولاړه ده په جمعات کې د حناف جمع ولاړه ده چې وی قتل جمع یو خو امام چې د ناغم د امام ابو حنیفه صاحب خبره وره کنه امام هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد او مقتدیم مقلد دي ته بس کې چې جمع تور شي دا نه په جمع کېږي نه کېږي خپل دې ته بزان لمونځ کې کنه ځان لبه کې جمع سره وکي زه دلیل لرم چې دا نه په دانه کېږي څه دلیل لري وایا جمع نه کېږي ولی نه کې دلیل پیش کا ځکه نه کېږي چې ثابت نه ده د الله د نبی نه دا چې مونږ وخه څه شي څنګه جمع ثابت نه چې قبل رکوع بعد رکوع را پوهېدین تر کوی دا څه نه ثابت نه نبی علیہ السلام ټول عمر تر کې رفع الیدین سره مونږ کړی نبی علیہ السلام ټول عمر رفع الیدین سره کړی سو پیر رفع الیدین نبی علیہ السلام په مانځ کې کړی تنور کې پرې د سمات ثابت نبی علیہ السلام په مانځ کې سو پیر رفع الیدین کړی دي وانته ما ته خپل مونږ ټیک ده کوم د تکنه نبی علیہ السلام سو پیر رفع الیدین ته چې نبی علیہ السلام ټول عمر رفع الیدین کړی دي سو پیر کړی شابه سید جان جیب شاه صاحب غیر مقلد وابی دا راته وای چې نبی علیہ السلام رفع الیدین سو پیر په مانځ کې کړی چې تا شان کې شابه تاسو مونږ بالکل او زمنګ مونږ کېږي کنه کېږي ساغه چې کېږي تر تاسو خو کنه ثابت کوم چې
ها نبی علیہ السلام رفع الیدین کړي نه دي زو خیمه او یې یو حدیث خیم کړي روخم قبل رکوع بعد رکوع او خیم د تکنا یو حدیث ته خیم یو خیم کړي روخم یو حدیث ته خیم امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث نقل کړي دي امام ابو داود رحمت الله علیه هم نقل کړي امام طحاوی رحمت الله علیه هم نقل کړي دي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پاسه د صحابه کرام ته الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم زتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنتو خیمه صحابه کرام ته ولنه بالکل مونږ نبی علیہ السلام منذ خایا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فقام فصلى فرفع يده اول مره ثم لم يعيد دلته امام باندې خبر وره کنه خبر وره خبر پوره چې تکم خبر وره دلته امام باندې خبر وره کنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبر نکم زید عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خبرکم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پاسیدو یو پیر رفع الیدین په مانځ کې کو ثم لم يعد دوباره اعاده رفع الیدین او نکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ نقل کو صرف یو پیر رفع الیدین والا تاوی چې یو دلیل لا توقایا یو دلیل می درته او خودو اوس تر ته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مانځ کې صرف د تکبیر افتتاح ول رفع الیدین کوي نور نه کوي داغه سره دلیل داري کتا سره دلیل داسې وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر رفع الیدین کړی دي او چرته پریخینی دلیل دی پیش کا واښه وسن جواب ته واښه ټول عمر رفع الیدین کړي دي چرته پریخینه دي شاباسي جواب ته واښه وقال ابو داود ليس وبصي على هذا المعنى مشکات وګوره سوي وقال ابو داود ليس وبصي على هذا المعنى دا دي سوي وقال ابو داود ليس هو بصحيح على هذا المعنى مشکات وګوره قال ابو داود څه مړ یو کوته کما کوي په عربي پوهیږي نه کنه غلط وې کنه غلط وې د ځان وې څنګه غلط وې غلط وې د ځان وې ټیکو وایا دغه مشکات اجز ته انسان نقل کړي 75 صفحه وقال ابو داود ليس هو بصحيح ما هوتا ته مشکات نه وي ما هوتا ته دا ترمذی شریف نه پیش کو ترمذی نه واښه ترمذی نه جواب درته درکوم ما ته قبل رکوع بعد رکوع ویل دلته اشتره کو دا الله بنده ته ما صرف یو زیره په لدین یاد کړ چې د عبد الله بن مسعود ته خپل ملګرو ته بیان کو او نور وته چې نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر کړی دي ته تاسو یو دلیل غوسته یو متر کړه الله بنده عزت مکه اومنه خبره قبل رکوع بعد عزت مکه اومنه ګوره قبل الركوع بعد الركوع نه دا یواز قبل الركوع بعد الركوع په لدین کو نه نبی علیہ السلام نور نه دی کړی زمونږ صحیح اختلاف رکوع کې دی پس کې دی رکوع قبل رکوع بعد رکوع قبل الركوع بعد الركوع کې دي او نور کې نشته وخه نور کې نشته نه نور کې نشته دا ته چاوي ته سو پیر رفع الیدین په مانځ کې نر شو وخه قبل رفع الیدین سو پیر په مانځ کې جی 400 پیری کوم ته ما جواب راځي ها پنځه وې زه 400 پیری کوم د الله بندا ته یو حدیث پیش کا چې نبی علیہ السلام ټول عمر رفع الیدین کړی دي قبل الركوع بعد الركوع بعد الركعتين یو حدیث پیش کا چې زه وګورم چې رښتیا تاسو په دې مسله کې حدیث ته خدا حدیث بګوره د ځان نه جوړي اکثر وابیان حدیث د ځان نه جوړي چې نه ته پاغه قبیله کې داخلي او د ځان نه راته جوړ کې د ځان براته نه جوړي ښا واښه مو چې وایا خبره دا چې دا خبره پرې دا دلیل پیش کا ما ته واښه دلیل خبره پرې دا کنه خبره دا چې دا واغه خبره سره پرې دا وادري که ته ما خبره خواره خو ته دا مصیبت چې اوري نه کنه ستا خبره ز اورم خو ګوره لس په دې ټلیفون هم کټ کو سه بیا کټ کې زما ستا اختلاف پدې کې چې یو رفع الیدین کوم او تلس کې رکوع بعد رکوع رفع الیدین کوي که نه کوي منګه قبل رکوع بعد رکوع منګه صرف یو رفع الیدین کو تکبیر افتتاح والا پسلور رکعتیز منسکی او بقایا نور نکو تر اته وای چې طرف الیدین سو کې سو نه کې وان رکوع کې تیر رفع الیدین کوي کې نه کو ته سو رفع الیدین کې سو کې سو رفع الیدین کې وان تاسو رکوع کې کوي کې نه کوي یا لکه موږ صرف یو ځای کو نور نکو ته سو کې سو نه کې زه د رکوع ته پوس کوم ته ما نه ته سو کې سو نه کې تزما سو پیر د افضل ما هي دا الله بندا ګوره ماته خبر سید جانجیب شاه غیر مقلد وابی سے خبره وره پورا مسله وره ټلیفون باندې کټ کی زکه تا خو سوي چې بلا مولیان مازغلول دي کنه زبر